دا دنیا چې ختم شي د دې نه پس بیا یو زندگی ده چې هغې ته د برزخ زندگی وایي. د انسان جون ختم شو، قیامت شو پده. دو قسم قیامت دیو حضور پاک فرمائی کہ انسان مر شو قیامت ہو دا قیامت را رہا بس دا دنیا ختم. یو غټ قیامت تے چھے اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی یو غیسر ہر سا دڑی وڑی شو ختم شي. دا مینس کی زندگی کی دا انسان جم دی شوی نی برزخی زندگی ہوتا ہوئی. دا دی دا سے مثال دی لکا والات چی یو مجرم دے پولیسی اونی سے والات کی واچے نو دی جج تا بوزی را بوزی نو ترسو چے جج فیصلے نہیں کرے، یا بے جج بری کی او یا بے جج عمر قید کی او یا بولا سزائے موت ورکی. ترسو چے جج فیصلہ نہیں کرے نو دا زندگی دا والات زندگی دا دا قرنگی دا برزخ زندگی دا انسان دا حوالات زندگی دا. او بیا با اسرافیل علیہ السلام یو بلش پیلے ہوئی نو دا اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون. دا طول خلق با دا قبرون نروز واللہ تا مخامخش سلور شپیلے دی رون. دا شپیلے چی اسرافیل علیہ السلام وی نو بعض حضرات وی دا شپیلے سر دی شپیلے کی دا سر دی چرس بدلی ولی شی، خراجح قول دا دی چی دا شپیلے صرف نخا دا لکه پا دی سکولونو کی او پا دی مدرسو کی او ٹھلے والی کی گی. دا ٹھلے دا دی خبر نخی چی یو پیرڈ خلاص ختم شو دبل استاذ کلاس شروع شو. دقا رنگی حضرت اسرافیل علیہ السلام بشپیلے ہوئی او شپیلے سرا بدا طول نظام اللہ ختم کی. غرونا اسمانونا کائنات طول بدڑی ولی شی ختم بشی. ار صبر زندگی چی دا بیا ادا اللہ خو خدا بیا با اللہ اسرافیل علیہ السلام تا دویم شپیلے حکمو کی. اب دویم شپیلے ہوئی اگر دویم شپیلے سر بدا طول انسانان حتی حیوانات مخلوق پیریان دا با طول واپس را جمدی شی او یو لوی میدان بای دا حساب و دا کتاب محشر و توی دا جمع کے دو زیح التا بدا طول را جمع شی. دویم شپیلے سر باس اس اللہ با قاضیوی اللہ با فیصلہ کرے. دار چاہ متعلق سے ارسنگ فیصلہ ہوش دا واپس جن اغا ذات انسان لورکی چاچی لنبی پیدا کرے. اللہ قرآن شریف کے فرمائی دا کافران برال زور اڈو کے بیروڑو حضور پاک تبیدہ سے مخ کیوں نہیں ہو او پلاس بے چورا چورا کو بے دابم جم دیکھے گی. اب اذا کننا عظاما ورفاتا انا لفی خلق جدید واپس پا جمدی کی. اللہ پاک فرمائی اولیس بقادر ان یحیی الموتا. اللہ پا دے قادر نہ دے بلکہ دے کہ دا مڑی با واپس جمدی کی. کم ذات چی دا مور پا گیڑا کی دا خشتخ کل معشوم پیدا کو بیا دا مور دا گیڑی نا پا یو خاص طریقہ بار روستا او بیا والا دا گرزے دو دا خبرو چلو طریقہ و خولا اغا ذات پا دے قادر دی چی دا خلق با دا قبرو نا واپس پاسی. اسی قبر نا خلق پاسی ارچالا بخپل عمل مخیل راشی کدے نیک سڑے دے نو خپل عمل بولا پا خپلی شکل کی راشی خشتہ شکل مزیدہ تا سے پڑقی گی با او دتا باوی چرا سور شپا ما چیزر دی حساب کتاب بیدان تا بوزن دی بوتی تا سو کے چیزا معلوم بیستر کی پتاو لگے دی خی دعا بوتاو کی دا ما پال بختور دی جلوم بیستر کی پتاو لگے دی اب بوتاوی دستانے کامل دنیا کے تپ ما دا پاس سور ہوئے دنیا کے زپتا سورو
او ته مې خپل خواهشاتو ته نه پرېښود نن زه راغلم چې په ما راسور شي او زه دې حساب کتاب لبوزم دا چې څونه زمونږ اعمال دی او دا نیکۍ کوو که څوک ګناه کوي او که نیکي کوي هلته به خپل شکلونه دلته نشته ولته شکل دی هلته خپل وجود دی شکل یې دی او دی به په هغه شکل پېژني د انکار هم د هغې نه نشي کولی بعض انسانان به داسې چې عمل به یې لږ کمزوري 2 کسان به په یو څاروي سواري څوک به 3 کسان په یو څاروي سواري څوک به پیاده رواني عمل یې ډېر کمزوری دی او بعض انسان چې سترګې وغړي او شکل به یې وي دی وایي ته څوک یې ړومبی سترګې مې پته ولګېدې بیخ دې وځه ستا نه خو ماله نفرت راځي کرکه راځي وایي زه ستا بد عمل وم دنیا کې په ما د پاسه سور وي او مزې دې کولې اوس ټیټ شه چې زه در باندې در سور شم حضور پاک فرمایي په زور بیداره ټیټ کي او هغه بد عمل چې په یو شکل دی هغه پرې راپاسه سور شي او د افغانو باندې چې خلق قلبه کوي یوې کوي نو هغې سره یو چوکۍ پکې ستنې ستن په هغې د هغوی د شانه وی دقسې به د شانه وله ستن ورکوي او حساب کتاب ته به روان بعضې خلک به داسې وي الله دې مونږ وساتي چې د سپو په شکل وی د خنزیرانو په شکل وی بعضو له به سپیمو کې زنځیر او کونډې واچوي او یسحب علی وجوههم په مخونو به یې راکاږي او دوزخ ته به یې غورځوي بعضې به لوړي خپې به یې اوچتې او سر به یې لاندې صحابو تپوس وکړه الله رسوله په سر به څنګه ځي وی چې کم ذات په خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه ذات په سر کې هم د تلو طاقت پیدا کولی شي دا ټول خلق به په یو میدان کې جمع شي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الله فرمایي چې موږ به دا خلق یو ورځ د حساب کتاب ته را جمع کوو الله وی زما نه رښتونې بل څوک نشته دا زما وینا ده دا ټول خلق به یو میدان کې جمع شي په دې کې به مسلمان وي په دې کې به کافر وي په دې کې به منافق وي په دې کې به هر قسم خوار زار د دنیا او مالدار او ګدا دا ټول به په یو میدان کې جمع وي نور به پرې راښکته شي دا نور به دومره راښکته شي حدیث کې راځي کالمیل اوس د میل 2 معنی دي یو معنی دا ده چې دا زمونږ د سړک دا میل ورته موږ وایو کیلومیټر نه لږ زیات دي دونه به راښکته شي او بل میل په عربی کې سلی ته م وایي چې بنده پې په سترګو کې رانجه اچوي نو د حدیث راوي وایي چې دا معلومات اوس موږ ته نشته چې دا د کیلومیټر والا میل به دا نور راښکتی او که د سلی برابر به راښکتی د دې خلکو دا سرمنې به ویلې شي د دې نه به اوبه روانې وي څوک به په خپلو خولو کې د کونډو پورې ډوبي څوک د نامه پورې څوک د خولې پورې او د دنیا اوبه او هغه اوبو کې فرق دی د دنیا اوبه خو سطح واره ساتي یو شاني هلته چې د چا خوله د عمده پورې به ولاړی د ده نه بل خوا به نه ځي نو چې دغه خوله درنه وځي او به تشه خوله ني هغې سره به د انسان د وجود وینې زوې به وي او نور نیزوار شي پښتانه وایي رانږدې شي او هغه پرې لګي نو دا به خوټ کېږي خو مرګ نشته هغه وخت کې چې یو سړی مرګ راشي او بعضې خلک به د خدای نیکان بندګان داسې وي چې هغې به د الله پاک د عرش د سوري لاندې وي الله عرش دی د هغې د سوري لاندې وي هغې به په خپلو خوشحالو کې وي د الله عرش داسې نه دی لکه زموږ د کوټې چت د الله ډېر لوی عرش دی ډېر لوی عرش دی د هغې لاندې به بعض انسانان دې کې به بعضې خلک راجمع شي راغونډ به شي او تاسو نه ګورئ اخر مونږ خو غرق شو تباه شو الله حساب کتاب نه شروع کوي راځئ چې مونږ چېرته سفارش چاته وکړو چاته به سفارش کوو په پیغمبرانو ګرځي نو حضرت آدم علیه السلام له به لاړ شي دا ټول ستا بچي دي او سوځي په دې
ګرمه کې په خپلو کې برباد شو الله نه سوال وکړه چې الله پاک حساب کتاب شروع کړي ابو ته انکار وکړي یریږي با چې ما خو الله منې کړم چې بوټي لګوته موړ او ما یوړ اوس کا هغه ټیک د الله معاف کړم او اس پته نه لګي که خدای بیا را نه تاسو کې چې تا ولې داسې کول زب الله لسه جواب ورکړ څوک مونږ نوح علیه السلام لاړ شي دی نوح علیه السلام لاړ شي اب منکارو کې د نشم کوله هغه ته وای مونږ څوک وې مان پس لوی پیغمبر ابراهیم علیه السلام هغه لاړ شي هغه به خلق لاړ شي هغه به مرته انکارو کې د نشم کوله یریګم مونږ څوک موسی علیه السلام لاړ شي موسی علیه السلام به مرته انکارو کې د نشم کوله خنو مونږ څوک عیسی علیه السلام لاړ شي عیسی علیه السلام چې ورشي ابو مرته انکارو کې د خدای په دربار کې دا طاقت نشم لرل خنو مونږ څوک خلق بوي وی لار شه رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله حضور پاک فرمای دا خلق بټول مال راشي چې ما ته وې زه ورته چې انا لها دا سفارج زکول شي نو یو مقام دغه ته مقام محمود وای اقضا به حضور پاک د دنیا د یوې هفته برابر سجده ولګي دومره دبای د دنیا بر ال تخوافته مفتی نشتا او د دنیا په هفته په مقدار سجده بولګي نو الله بولا आवाज ورکی چې سر دې پورته کا اشفع شفاعت کوا تو شفاع قبول بشي سل سوال کوا تو جب ستا دعا به قبول شي سچ غواړي هغه به تا ته ملو شي نو اوګد حدیث ته هغه کې راځي چې حضور پاک بسوالو کی چې یا الله د امت سره حساب کتاب شروع